لکه مطلقه عامه یو موجبه او بله سالبه ده، خو مطلقه عامه کومې قضیې وهي التي حكم فيها بوجود المحمول للموضوع. دا وجود المحمول للموضوع عبارت دی ثبوت المحمول للموضوع، چې حکم شي په دې کې په وجود د محمول سره موضوع لري، چې دا محمول دی موضوع ته موجود او ثابت دی، او سلبه یا حکم شي په سلب د محمول سره د موضوع، دا په سالبه کې و فی احد الازمنه الثلاثه په یو د ازمنه الثلاثه او موجبه کې دا محمول دی موضوع ته ثابت دی بالفعل په یو د ازمنه الثلاثه او په سالبه کې دا محمول مسلوب دی د موضوع نه په یو د ازمنه الثلاثه کې انتحقق کې په یو د ازمنه الثلاثه کې دی یو شی چې په یو د ازمنه الثلاثه کې متحقق شي نه موجود بالفعل اشاره دې ته وشوه چې په دې کې به حکم فعلیت ته نسبت ایجابي یا چې نسبت ایجابي پکې بالفعل یا سلبي یو شی چې فعلیت ته راوځي د قوت نه وځي فعلیت ته راځي نو د فعلیت ته په یو د ازمنه الثلاثه کې راځي یو شی چې پیدا کېږي خو یا په ماضي کې پیدا یا په حال کې پیدا یا په مستقبل کې نو فعلیت ته چې شی راځي نه مرتبه د قوت نه از استعداد نه فعلیت ته راوځي دا په یو د ازمنه الثلاثه نو دې قضیې ته مطلقه عامه چې حکم په ثبوت محمول سره موضوع لري په یو د ازمنه الثلاثه یا حکم په سلب محمول سره د موضوع نه په یو د ازمنه یعنی اشاره ده چې په موجبه کې به فعلیت ته نسبت ایجابي او په سالبه کې به فعلیت ته نسبت سلبي چې دې کې حکم شي په فعلیت ته نسبت ایجابي او سلبي مراد د وجود بالفعل نه وجود بالفعل په یو د ازمنه الثلاثه لکه كقولنا كل انسان ذاهق بالفعل هر دا موجبه ده كل انسان هر انسان ذاهق خاندي بالفعل انسان موضوع ده افراد زید امر بکر دي او محمول ذاهق دي او نسبت پکې ثبوت ذهق للانسان دي او دا ثبوت ذکر للانسان بالفعل څه په یو د ازمنه الثلاثه کې خو به خامخا خاندي یا به په ماضي کې خاندلي یا به اوس خاندي فی الحال یا به وروسته خاندي خو فعلیت ته به راوځي نو دې ته مطلقه عامه موجبه وي یا حکم شی په فعلیت ته نسبت سلبي سره نو هغې ته بیا سالبه وي چې دا محمول د مسنون نه محمول د موضوع نه سلب شی په یو د ازمنه الثلاثه کې دا نسبت فعلیت ته د نسبت سلبي فعلیت ته راوتی ولا شيء من الانسان بذاهق بالفعل انسان موضوع ذاهق محمول او سلب الذهق عن الانسان دا نسبت دام فعلیت ته راوتی په یو د ازمنه الثلاثه کې یو د ازمنه الثلاثه داسې وي چې هغې کې انساني او ذهق بالفعل څه ټول عمر خدای نه خاندي کنه په یو وخت کې دا ذهق بالفعل څه شي مسلوب شي او په بل وخت کې ورته ذهق بالفعل ثابت شي خو مشروب مطلقه عامه هغه قضیه ته وایي چې حکم په دې کې په فعلیت نسبت ایجابي سره یا سلبي والثامنة الممكنة العامة وتم قضیه موجهات بسيطه ممکنه عامه ممکنه عامه کومې قضیې ته وایي چې دې کې حکم شی په سلب د ضرورت د جانب مخالف د حکم سره په هر نسبت کې دو طرفه یو نسبت ثبوت او بل سلب دا ممکنه عامه به هغه قضیې ته وایي چې په دې کې حکم شی په سلب د ضرورت د جانب مخالف د حکم سره نو که حکم ایجابي و نو جانب مخالف سلب دی دې کې به حکم په سلب د ضرورت السلب سره چې سلب نه دی ضروري او که قضیه اصل قضیه سالبه وه نو جانب مخالف ایجاب دی بیا به حکم شی په سلب د ضرورت ایجاب سره مثالونه یې ته اوس ښایي خو دې کې حکم شی په سلب د ضرورت د احد الجانبین سره او چې کله حکم شي په سلب د ضرورت د جانبین سره نو هغې ته بیا ممکنه څه وایي خاصه وایي وروسته راځي مثال د ممکنه عامې چې حکم شي په سلب د ضرورت د جانب مخالف د حکم سره
دا موجبی مثال دی. کل نار حارتون موضوع پدې کې نار دی او دا کلو د پاره د عموم د افرادو دی. هر فرد د افرادو د نار حارتون گرم دی. موضوع پدې کې نار او نار افراد لري. ته چې بلکې هغه یو فرد اور دی، زه چې بلکې هغه بل فرد اور دی، دی چې بلکې هغه بل فرد اور دی. دا افراد هر یو سړی چې یو اور بلکې دا فرد دی اور شي. او دې افرادو د نار ته هر فرد افرادو د نار ته حرارت ثابت کړی. دغه نسبت ایجابي دی. او بالامکان العام ټکه یو سړی ښیي او په امکان عام کې دا جهت دی. سل د ضرورت د جانب مخالف ته حکم دی. نو حکم په دې کې ایجابي دی او جانب مخالف څه سل نه ضرورت لري. کوم د دې ترجمه دا راوځي چې کل نار حارة بالامکان العام سلب الحرارة عن النار ليس بضروري. سلب حرارت نار نه دی ضروري. سلب ضروري نشون دا بل جانب څه ثبوت د حرارت نار ته ضروري شي. دا په موجبه کې په سالبه کې بیا سلب د محمول د موضوع نه ضروري دی او حکم شعر په جانب مخالف د حکم نه کې بس سلب د ضرورت الایجابي دی. ولا شيء من النار بباردنا موضوع دلته کې نار دی محمول بارد دی او حکم ترې سلب البرودة عن النار نسبت سلبي دی. نو حکم بشي پس سره سلب د جانب مخالف د حکم سره حکم سلبي دی جانب مخالف ایجاب دی. ایجاب نه ضرورت لري. نو دا معنا بشي چې نشته یو شی د نار نه بارد لثبوت البرودة للنار ليس بضروري. ثبوت برودة نار نه دی ثبوت برودة نار ضروري نشته. سلب برودة نار بل جانب ضروری دی. دا قضایه موجهه بسیطه خلاص اوس قضایه موجهه مرکبه شروع کړي. فصل فی المرکبات فصل له مرکباتو کې المرکبه قضیه موجهه مرکبه قضیه رکبت حقیقتها. دا قضیه چې مرکبی حقیقت تدی من ایجاب و سلبنا دی ایجاب و سلب. اندی کې بدو نسبت یو به نسبت ایجابي او بل به سلبي. لکه چې دې کې دوه نسبت دي نه دي ته بیا موږ موجبه سالبه څنګه وایو. اول جز پکې چې صراحتاً دی هغه ایجابي و دیم به سلبي خو بیا به دې ته موږ موجبه وایو. که اول جز پکې سلبي و دیم به ایجابي بیا به دې ته سالبه وایو. اعتبار به په تسمه کې جز اول لري. د دې حقیقت جوړ دی یو دو نسبتونه یو ایجابي دی او بل سلبي دی. نوم بر دې کوم یو موجبه به ورته وایي په سالبه به ورته وایي. اعتبار به په تسمیه کې جز اول لري چې صریحي ذکر دی. هغه ایجابي و دې قضیې ته به موجبه وایي او دویم جز به بیا سلبي او که اول جز سلبي نو دې ته به سالبه وایي دویم به بیا ایجابي. والاعتبار في تسميتها موجبة وسالبة للجزء الأول. او اعتبار په نوم خودو کې د دې کې موجبه او سالبه جزء اول لري. لکه جزء اول اشرف ته دله به اعتبار په تسمیه. فإن كان الجزء الأول موجبا كجزء اول موجبه سميت موجبة دې ته بیا موجبه وایي. مستعد جزء اول موجبه یہ قضیه موجهه مرکبه ته موجبه وایي. اگر که دویم جز سلبي دی اول جز سلبي بیا به سالبه وایي. اگر که دویم جز ایجابي دی اعتبار په تسمیه کې جز اول لري. او مثال چې اعتبار په تسمیه کې جز اول لري دې ته موجبه وایي. قولنا في ضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا بالضرورة بالبداهة. ہر کاتب متحرک الاصابع
کې موضوع کاتب دی، افراد زید امر بکر دی او دې ته ثابت کړ د تحرک د اصابع دا ثبوت د تحرک د اصابع کاتب ته ضروری دی خو په شرط د وصف عنواني سره ما دامه کاتبان تر څو پورې چې د افراد د کاتب کتابت کوي. لا دائما لا دوام کو اشاره مطلقه عامه څه ده موجوده سره که اصل کجه سره سالبه لا موجبه لا دوام به سره سالبه مطلقه عامه برای دې ترجمه وسنګ کوي. هر کاتب متحرک الاصابع دی په وخت کتابت لا دوام بدل تک ذات تراجع کوي وصف تنه ځکه دې کې څه شری ضرورت بشرط الوصف دی او چرته چې ضرورت بشرط الوصف یې سره دوام بشرط الوصف نو لا دوام به تنه راځي کوي وصف ځکه دې کې ضرورت وصفي دی دوام وصفي وسره نو لا دوام کته وصف تراجع کې استعمال سره دي نتیجې نه لا دوام به راځي کوي نفس ذات نو دې نه به راځي لا دوام مطلق عامه سالبه. هر کاتب متحرک الاصابع دی او تر څو پورې مادام کاتبان چې پر افراد د کاتب کې کتابت موجود نو تحرک د اصابع او تفدق وقت د کتابت کې سره ضروري دی چې ضرورت به شرط الوصف شو د هر ضرورت به شرط الوصف سره دوام شي او لا دائما لا دوام بذات راځي. لا شيء من ذات الكاتب بمتحرك الاصابع بالاطلاق العام نشتري او شيء ذات كاتبنا متحرك الاصابع بالاطلاق العام سمع بالفعل ذات كاتب کی بالفعل کتابت نشته على رالي بشرط کتابت سميت موجبة دي قضية تشاول جزء فكي موجبين ودي موجبه وين كان الجزء الاول وكتر الجزء الاول يتسو سالبه دا به تسالبه كقولنا بالضرورة لا شيء من الكاتب ساكن الاصابع ما دام كاتبا موضوع دلته کې کاتب دی وصف عنواني کتابت ته افراد زید امر بکر دی وصف عنواني کتابت او دا افراد د کاتب چې مشروط په وصف الكتابتي سکون د اصابع ته نسره ضروري دی سکون د اصابع ته دائم هم دی دې کې ضرورت بشرط الوصف دی او دوام هم بشرط الوصف لا دوام به راځي کې ذات لا دائما لا شيء من ذات الكاتب بساكن الاصابع بالفعل نشتري او شيء كل ذات الكاتب ساكن الاصابع بالفعل موجبين بها سرع سالبين لا دوام سرع موجب راځي نشتري او شيء كاتبنا ساكن الاصابع خو تر څو پورې چې کتابت کوي سکون د اصابع به مسلوب ولا دائما دا بس موجب راولي. كل ذات الكاتب بدون الكتابة ساكن الاصابع بالفعل هر كاتب كل ذات الكاتب نفس ذات الكاتب ساكن الاصابع بالفعل وصف د کتابت سروال انت سکون د اصابع ته مسلوب به ضرورت وکدا کتابت بلر کې دې ذات جا ساکن الاصابع بالفعل ثابت دې ذات لا دوام کی به اشاره مطلق عامی موجبی که اصل قضیه سالبه ولا دوام به موجبه راځي که اصل قضیه موجبه ولا دوام به سالبه راځي دا غټ قانون خدا لا دوام به په دې کې راځي چاته ذات ومنها العرفيه الخاصه او بعض المركبه وانما وسم خندا بها سالبه ومن المركبات ان جزء ولا اعتبار او بعض المركبات مشروطه خاصه مشروطه خاصه جوړي په ماده د مشروطه عامه کې خو صرف قید د دوام به سره به حسب ذات له وهي دا مشروطه خاصه المشروطه العامه يعني مشروطه عامه
ما قید لا دوام بحسب الذات چې لا دوام سره ولګي بحسب الذات څه کوي چې دې مشروطې خاصې کې دوام وصفي دی او کله دوام پدې کې هم د وصف سره ولګي اجتماع ده دې کې دوام بشرط الوصف او چرته چې دوام بشرط الوصف ضرورت بشرط الوصف او چرته چې ضرورت بشرط الوصف من حالت کې څه دوام بشرط الوصف سره نو اوس کله دوام موږ راځي کو چاته وصف دې کې خو ضرورت وصفي او هغه سره دوام وصفي او اصلا دوام هم چاته راځي دې کې به هم دوام وصفي راشي هم بلا دوام وصفي راشي استعمال د نکیزن نو ځکه بلا دوام راځي وزات ته نو دوام په کې ضرورت په کې وصفي شي یا دوام په کې وصفي شي او لا دوام راځي شي ذات ته استعمال د نکیزن بدلل شي کما تقول لك چې تبع وای چې دائما كل كاتبنا اغوي وهي المشروطه العامه دا مشروطه خاصه یعنی مشروطه عامه سره د قید د دوام نه بحسب الذات ومر مثالها اجابا وسلبا د دې مثال مخکې تر شعر اجابا وسلبا په مشروطه عامه د دې مشروطه خاصه مثال به یعنی په مشروطه عامه کې تر شعر پاک ماده کې جوړي د خو صرف قید د دوام وسل لګي ومنها العرفيه الخاصه وبعض القضايا موجهه مركبه وعرفيه خاصه عرفيه خاصه کې حالته کې په مشروطه خاصه کې ضرورت بشرط الوصف هغه سره دوام بشرط الوصف او په دې عرفيه خاصه کې دوام بشرط الوصف نو دا عرفيه خاصه عین په ماده د عرف په ماده د مشروطه خاصه کې هي اکه مشروطه خاصه ده او چې تا دې ضروره وي نو مشروطه خاصه ته جوړېږي او چې وسو سره وای بالدوام وای عرفيه خاصه به جوړ شي اکه د مشروطه خاصه په ماده کې عرفيه خاصه جوړېږي والته کې قید به ضروره دلته کې به قید دائما سره کېږي وهي العرفيه العامه وإذا عرفيه خاصه عین عرفيه عامه ده ما قید لا دوام بحسب الذات قید لا دوام بسره کېږي بحسب الذات ماده د مشروطه خاصه کې عرفيه خاصه جوړېږي كما تقول لك تتبوا دائما كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا لا دائما فدقق ذلك بالضروره وي هذا شيء بالضروره كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا لا دائما دا مشروطه خاصه شو او که دائما دی وي یا عرفيه خاصه موجبه شو طالبه کوم د کسي جوړي موجبه د موجبه په ماده کې جوړيږي او طالبه د طالبه په ماده کې جوړيږي ولا شيء من الكاتب بساكن الاصابع ما دام كاتبا لا دائما نو کدک ځکه د ضرورت کې خو دا څه مشروطه خاصه شو دائما کې خو عرفيه خاصه ومنها الوجوديه لا ضروريه دا فغلا کې تیر شي دي ټولې بدل میزان وجوديه لا ضروريه ده بعض المرکبات او وجوديه لا ضروريه ده وجوديه لا ضروريه کومه قضیه ته وي ثبوت ته محمول موضوع ته په موجبه کې بالفعل او سل د محمول د موضوع نه په سالبه کې بالفعل چې دې کې یو فعلیت ته نسبت یو فعلیت ته نسبت په مطلقه کې راځي نو یو جز بل د وجودي لا ضروري مطلقه عام وي او بل سره لا ضرورت لګیدل په لا ضرورت کې اشاره ممکنه عامه ته نو دیم جز بل دې ممکنه عام وي دا به جوړیږي د دوه قضیونه یو د مطلقه عامه نه بل د ممکنه عامه مطلقه عامه ته به اشاره نو دا یو مطلقه عامه ده ابل سره قید د لا ضرورت لګیدل په لا ضرورت کې اشاره د ممکنه عامه ده دا به یو د مطلقه عامه ابل د ممکنه عامه نه جوړیږي د قول جزء مطلقه عامه نو دیم جزء به ممکنه عامه
او که عکس خو دې کې به قید د لا ضرورت لګېدلی د ذات سره د الله ضرورت به بحسب الذات وهي المطلقة العامة دا وجودیه لا ضروریه حق مطلقه عامه ده مع قید لا ضرورت سره د قید د لا ضرورت نه بحسب الذات دا به دوه قضیې یو قضیه به مطلقه عامه او بل به ممکنه عامه چې هغې ته به اشاره په لا ضرورت سره شي لکه دا لا ضرورت د دې په نس تعدیل دی د ممکنې عامې نه مثال كقولنا كل انسان كاتب بالفعل دا مطلق عامه شو کنه حکم پکې فعلیت نسبت ایجابي سره وشو چار انسان کاتب دی بالفعل او بالاطلاق العام یو معنا ده د دې فعلیت نسبت لپاره دی لفظ اطلاق عام وذکر دی هر انسان کاتب دی بالفعل دا مطلق عامه شو او مطلق عامه موجبه ده لا بالضروره په دې لا ضرورت کې اشاره ممکنه عامه ده او کاغه مطلقه عامه موجبه و نو لا ضرورت په څه راځي سالبه ممکنه عامه کاغه سالبه لا ضرورت په بیا موجبه ممکنه عامه راځي ښه د موجبین سالبه سالبین موجبه لا بالضروره في الايجاب لكل انسان كاتب بالفعل دا اوله مطلقه عامه شو موجبه شو لا بالضرورت کی اشاره ممکنه عامی سالبه تشوکا او د دې اوس معنا دا شو چې كل انسان كاتب بالفعل لا بالضروره لا شيء من ذات الانسان بكاتب بالامكان العام دا پس موجبه کې شو د سالبین بیا موجبه راځي ولا شيء من الانسان بكاتب بالفعل او نشته یو شی د انسان نه کاتب بالفعل ځکه په یو وخت انسان کاتب بالفعل په بل وخت نه کاتب بالفعل نشته یو شی د انسان نه کاتب بالفعل دا مطلقه عامه سالبه شو د دې نه بلا ضرورت راځي ممکنه عامه موجبه لا بالضروره کسر د دې معنا څه ده لا شيء من الانسان بكاتب بالفعل لا بالضروره لكل ذات الكاتب كل انسان كاتب بالامكان العام امكان عام ممكن ايجاد في السلب فسلب ومنها الوجوديه لا دائمه او بعض الموجهات مركبون وجوديه لا دائمه له فدي وجوديه کی اشاره مطلقه عامه ته مطلقه عامه چې موجبین نو پای کې اشاره وته په وجودي سره کوي او چې سالبین بیا ته تعبیر په لا دایمي سره کوي دا لا دوام اشاره د مطلق عامه ته چې دا به د اصل قضیه سره موافق وي په کم کې او مخالف وي په څه کې په کیف کې یو د موجهات مرکبه او وجودي لا دائمه وجودي لا دائمه کومه قضیه ته وي وهي المطلقة العامة داغ مطلقة عامة خو مع قید لا دوام چې لا دوام پکې لګېدلی په حسب د ذات سره دا به د دوه مطلقو عامونه جوړېږي کاوله موجبه وه نو دیمه به سالبه یا کاوله سالبه وه دیمه به موجبه وي خو د دوه مطلقې عامې به پکې كقولك في الإيجاب كل إنسان ذاهق بالفعل هر انسان ذاهق بالفعل لا دائما دقه کې دا اوله مطلقه عامه موجبه ده نو دیمه مطلقه عامه به څه راځي سالبه راځي كل انسان ذاهق بالفعل لا دائما سما لا شيء من ذات الانسان بكاتب بالفعل اللي په یو وخت کې کاتب بالفعل یا په بل وخت سلب کتابت بالفعل او کنه کېږي نو یو وخت سره لیکل کوي نو کاتب بالفعل چې بل وخت یې نه کوي نو سلب کتابت څه وشي بالفعل سلهار وشي وقولك في السلب او قدر دو مطلق وعمون جوري دا وجودي لا دائما لا شيء من الانسان بذاهق بالفعل لا دائما نشتري او شيء الانسان ذاهق بالفعل دا مطلق عامه سالبه شنو لا دوام بس سراجي موجبه
لا دائما بصي معنی لا شيء من ذات الإنسان بكاتب بالفعل. ومنها الوقتية او بعض المواجهات مرکبون وقتیه بسایتو کی وقتیه مطلقه و قید د مطلق سره دا وقتیه به هغه چې قید د اطلاق بدللی نو مطلقه وقتیه مطلقه کومه چې دې کې حکم په وقت معین کې ثبوت محمول موضوع ته ضروری په وقت معین کې په موجب کې یا سرد محمول له موضوع نه ضروری وو په وقت معین کې دغه وقت معین چې په غیر معین بدل کې د دې څه جوړ شي منتشره هغه اطلاق کې تللی شي چې حکم شي په ثبوت محمول سره موضوع لره په وقت غیر معین کې یا حکم شي په سرد محمول سره د موضوع نه په وقت څه کې غیر معین کې نو دغه مطلقینه وقتی مطلقینه اوس کې د اطلاق ارتاو شو دې ته بیا څه نوم وایي منتشره او منتشره ورته ولې وایي ځکه منتشره د انتشار نه د انتشار خورېدو ته وایي دې کې وقت غیر معین دی نه منتشر دی احتمال د هر وقت لري ومنها الوقتية وهي دا وقتية المطلقة ومنها الوقتية وهي دا وقتية وهي الوقتية المطلقة دا عين وقتية مطلقة لا بسيطة وقتية مطلقة لا إذا قيد باللا دوام بحسب الذات تكيد لا دوام بحسب الذات وصلوا لنا كقولنا فموجبك بالضرورة كل قمر منخسف بالضرورة هر قمر منخسف ته ثبوت انخساف قمر ته دا په وقت معین کې وکړ وقت هلولة الارض بينه وبين الشمس تیږي او دې سره ولګي لا دائما نه په لا دوام کې به اشاره مطلقه عامه موجبي ستایو سالبي ته به موجبي نه سالبه راځي لا دائما معنا بسي لا شيء من ذات القمر بمنخسف بالفعل نشتري او شيء ذات القمر منخسف بالفعل وبالضرورة اوس سالبي مثال کوي هذا سالبين ولا دوام بیا موجبه راځي وبالضرورة لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربية موضوع دلته کې قمر دی محمول منخسف دی او نسبت سلبی دی سلب د انخساف د قمر له ضروري دی په وخت تربیه کې او سره قید د لا دائما ولګي نو د سالبین به موجبه راځي لا دائما سمع كل ذات القمر منخسف بالفعل هر ذات قمر سره منخسف بالفعل في الحلق منخسف کنا انخساف چې تلری کیږي او وخت هلولک چې هلول لري ومنها المنتشرة او بعض د قضايا موجهون منتشرة ده وهي دا منتشرة المطلقة المقيدة باللا دوام بحسب الذات مثالها بالضرورة كل إنسان متنفس في وقت ما لا دائما او بعض د موجهات مرکبون منتشرة ده یو منتشرة مطلقة وثبتش منتشرة او دغه منتشره کومه کجره المطلقه العامه المطلقه المقيده هذا مطلقه چې مقيده بالله دوام بحسب الذات مثالها مثال الذي بالضروره كل انسان متنفس في وقت ما دي کی ضرورت وقت غیر معین او د دې سره چې لا دوام ولګي دا ضرورت وقت غیر معین چې دا منتشره مطلقه و او چې لا دوام سره ولګي ناګه اطلاق کې لري شو اوس به تشه منتشره وایي او مثال موجبي او د سالبي موجبي مثال لك وبالضرورة كل إنسان متنفس في وقت ما لا دائما لا دوام بل موجبين سالبة راځي لا شيء من ذات الإنسان بمتنفس بالفعل نشتري أو شيء ذات إنسان متنفس بالفعل هذا سالبين وبيام موجبة غدار
وبضرورة الاشياء من الانسان بمتنفس وقت ما دا منتشره مطلقه سالبه شو وسه چې د دې سره لا دوام ولګي تشه منتشره به وته او دا دوام چې بدل تک اشاره سالب موجبه مطلق عامه بضرورة الاشياء من الانسان بمتنفس في وقت ما لا دائما معنى بس كل ذات الانسان متنفس بالفعل هر ذات انسان متنفس بالفعل ومنها الممكنة الخاصة او بعض د قضايا موجهونه ممکنه خاصه مرکبونه ممکنه خاصه ده د ممکنه خاصه د ممکنه عامه فرق داري چې په ممکنه عامه کې سلب ضرورت احد الجانبين عدلته کې به سلب ضرورت دوه جانبين دي کې به حکم شي په سلب ضرورت نسبت ایجابي او سلبي د دوه سره چې ایجاب هم نه دی ضروري سلب هم نه دی ضروري وهي التي دا ممکنه خاصه قدر چې حکم شي په دې کې به ارتفاع ضرورت المطلقه په ارتفاع ضرورت مطلقه سره مراد ضرورت مطلقه نه ضرورت ذاتي من جانبي الوجود والعدم جميعا جانب الوجود والعدم دوه څنګه چې نو ثبوت محمول موضوع ته ضروري دي نه سلب ضروري دي ثبوت او سلب كلاهما ليس بضروري يعني نه په ممکنه عامه کې سلب ضرورت جانب واحده نه ودلته کې سلب ضرورت څه نه دا ممکنه خاصه بر دو مطلق و عامون دو ممکن و عامون څه جوړي دو ممکنه عامي وي خو کاوله موجبه دمه به سالبه راځي کاوله سالبه دمه به موجبه راځي كقولنا بالامكان لا خاص الذي جهه امكان خاص كل انسان ذاهق بالامكان الخاص ان ثبوت الذهن للانسان وسلبه عنه كلاهما ليس بذلك ان ثبوت ضروري ولا سلب ضروري ده موجبه شو وسالبه زياده علم سالبه ممكنه خاصه ولا شيء من الانسان بذاهق بالفعل دي كم دقه ترجمه كده موجبه لسالبه ترجمه يا ولا خو فرق كذلك اول موجبه والموجبه وتوي كاول سوا سالبه وسالبه وتوي لا شيء من الانسان بذاهق ان ثبوت الذهن للانسان وسلبه عنه كلاهما ليس بذلك دا یو قانون دی چې ولا دوام دی یو لا ضرورت دی په دې کې اشاره قضایا وتوي الله دوام اشاره الى مطلقه عامه دا دوام چې چرته ذکر شي اشاره په کې چاته دا تعبیر دی د منطقانو په نظام مطلق عامه مطلق عامه کومه کوي ته وي چې حکم پکې په فعلیت نسبت ایجابي یا سلبي سره ولا ضرورت ولا ضرورت الاشاره د ممکنه عامه فاذا قلت هر کله چې ته وایې چې كل انسان متعجب بالفعل هر انسان متعجب بالفعل موضوع دلته کې انسان شو محمول متعجب شو او نسبت ثبوت التعجب للانسان بالفعل دا جهات شو دا اوله مطلقه عامه او په لا دوام کې بیا دې مطلقه عامه ته اشاره ده خدا اوله مطلقه عامه موجبه نو دی وبسې سالبي تا كل انسان متعجب بالفعل لا دائما لكن دو قضيه جوړ فكانك قلت كل انسان متعجب بالفعل ولا شيء من الانسان متعجب بالفعل يوم موجبه مطلقه عامه شو او بل سالبه مطلقه عامه شو اوله قضيه موجبه مطلقه عامه نو دغه سالبه مطلقه عامه راځي اکاوله سالبه مطلقه عامه موجبه مطلقه عامه ودمه سالبه راځي اکاوله سالبه ودمه بس راځي موجبه راځي وإذا قلت هر کله چې ته وایې چې كل حيوان ماش بالفعل څنګه ضرورت ممکنه عامه ته اشاره کوي چې ته وایې كل حيوان ماش بالفعل دا مطلق عام شو او لا بضرورت ممکنه عامه ته اشاره شو لكل انسان ماش بالفعل لا بضرورت معنى لا شيء من الحيوان بماش بالامكان العام فكأنك قلت كل حيوان ماش بالفعل ولا شيء من الحيوان بماش بالإمكان العام دا خلاص شو موجهات خلاص شو او دا موجهه په حملیه کې جوړېده دا د اقسام د حملین او یو قسم په حملیه کې موجهه او بل مطلقه
اوس د شرطیاتو بحث شروع شو، د دې نه وروسته د قضایي او شرطیو بحث کوي.